السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د خوښیو ډکې شیبې مو په برخه وي. د منان رب څخه منندوی یم چې ماته یې توفیق راکړ تر څو درسي ویډیوګانې د تاسو سره د ټولنیزو رسنیو له لارې شریکې کړم. هیله ده چې په غور سره واورئ تر څو د تاسو لپاره د ښوونځي او د کانکور په درسونو کې ګټور واقع شي. همدارنګه بنده هیڅکله د تېروتنې څخه خالي نه دی، نو که د درسونو په بهیر کې د موږ څخه کوم تېروتنه کیږي، هیله ده چې وبخښئ. زه نذیر راهیمي د ریاضي مضمون ښوونکی یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاضي مضمون د حساب برخه. زموږ د نن ورځې درس د حساب څلورګونې عملیې دی. دا څلورګونې عملیې عبارت دي له جمع، تفریق، ضرب او تقسیم څخه دي، چې لومړی موږ د جمعې د عملیې څخه خپل درس شروع کوو چې د اډیشن په نامه هم یادیږي. جمع په لغت کې یو ځای کولو ته وایي او په اصطلاح کې د همجنس شیانو یو ځای کولو ته جمع وایي. همدارنګه داسې هم تعریفولی شو چې تفریق معکوس عملیات د جمع په نوم یادیږي او د جمع د علامه په دا ډول ښودل کیږي. لکه څنګه چې عموم ویلې د همجنس شیانو یو ځای کولو ته جمع وایو، نو موږ یوازې کولی شو یو قسم شیان، یعنی چې د یو جنسوي یو بل سره جمع کړو. لکه درې قلمه دي، د یو قلم سره یو ځای کړو کېږي څلور قلمه، خو موږ داسې نشو کولی چې درې ناکه د درې قلمو سره یو ځای کړو، ځکه چې ناک د قلم سره یو جنس نه دی، غیر هم جنسي دي، نو موږ نشو کولی د یو بل سره جمع کړو. همدارنګه د جمع عملیه په دوه ډوله ترسره کیږي. یو ډول یې په عمودي توګه دی او دویم ډول یې افقي توګه دی. د عمودي توګه په دا ډول ښودل کیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ، A او B ته د جمع د عملیې اجزا وایي او دا هم د جمع علامه ده. همدارنګه د C هم د جمع حاصل دی چې د A او B د یو ځای کېدو څخه لاسته راغلی. افقي توګه هم په دا ډول لیکل کیږي چې A او B ته د جمع د عملیې اجزا وایي او C ته هم د جمع حاصل وایي. راځو مثالونه حل کوو. لومړی مثال د 1.45 عدد دی، د 650 عدد سره یو ځای شوی دی چې د جمع حاصل یې 919 شوی. موږ څنګه کولی شو دغه عدد د مثلا چې 1.15 دی د 650 عدد سره یو ځای کړو. لومړی د ښي طرف څخه شروع کوو. یویز رقم د یو عدد د یویز رقم د بل عدد سره یو ځای کوو. بیا ورپسې لسیز رقم د یو عدد د لسیز رقم د بل عدد سره یو ځای کوو. همدارنګه بیا همداسې په ترتیب سره د سلیز رقم د یو عدد د بل عدد د سلیز رقم سره یو ځای کوو. لومړی د 1.45 د عدد یویز رقم چې 5 دی د 652 د عدد چې یویز رقم 2 دی یو ځای کوو. 5 جمع 2 مساوي کېږي او سره همداسې 4 د 5 سره یو ځای شي 9 کېږي او یو د 6 سره یو ځای شي 9 کېږي. موږ ډېره په اسانه توګه وکولی شول چې 1.45 عدد د 652 عدد سره یو ځای کړو او 919 د جمع حاصل چې دی لاسته راوړو. همدارنګه دویم مثال دی
په دې مثال کې هم لکه څنګه چې اول مثال هم حل کړ په هماغسې مرحلې مخکې بیو. 8 جمع 0 مساوي کېږي 8 یعنې هر عدد چې موږ د 0 سره یوځای کړو همیشه جواب یې خپل عدد کېږي. همدارنګه کله چې 4 د 9 سره یوځای شو جواب یې 13 کېږي. خو موږ 13 دلته د جواب په توګه نشو لیکلی، نو موږ فقط د 13 څخه 3 دلته لیکو او 1 د حاصل په توګه په دې ځای کې لیکو. بیا ورپسې حاصل د دې یوه سره یوځای کوو کېږي 2 او 2 د شپږو سره یوځای کوو کېږي 8. نو موږ د جمع عملیه په داسې توګه مخکې بولی شو. همدارنګه بل مثال دی، 9 د 0 سره یوځای شي 9 کېږي. همدارنګه کله چې 9 د 8 سره یوځای شي 11 کېږي. نو بیا هم موږ هلته 11 نشو لیکلی، 9 لیکو او 1 یې د حاصل په توګه دلته لیکو. بیا 2 1 د دې یوه سره یوځای کوو کېږي 2 2 د 0 سره یوځای کېږي بېرته خپله 2 کېږي. همدارنګه بیا هم 8 د 9 سره یوځای شي 11 کېږي. بیا 11 دلته موږ نشو لیکلی، تنها 9 یې لیکو او 1 یې د حاصل په توګه لیکو. بیا د حاصل د 9 سره یوځای کوو کېږي 8 8 د شپږو سره یوځای کېږي 14. موږ په ډېرو اسانه توګه وکولی شول چې د 8,199 عدد د 9,080 سره یوځای کړو چې د جمع حاصل یې 1,048,209 لاسته راغی. څلورم مثال، د څلورم مثال د حل لپاره هم هغه مرحلې مخکې بیایو، کوم مرحلې مو چې د لومړي، دویم او دریم مثال د حل لپاره مخکې بوتلو. نو ښه دقت وکړئ، کله چې موږ غواړو 1 عدد 690 عدد سره جمع کړو، نو دلته هم د یوه عدد یویز رقم د بل عدد د یویز رقم سره یوځای کوو. همداسې د یوه عدد لسیز رقم د بل عدد د لسیز رقم سره یوځای کوو، او همداسې په ترتیب سره ورپسې سلیز رقم د یوه عدد د سلیز رقم د بل عدد سره یوځای کوو. همداسې بیا که چیرې زلیز رقم ولري د زلیز رقم د عدد سره یوځای کوو. یعنې د ښي طرف څخه شروع کوو، د ښي طرف رقم یې د یوه عدد د بل عدد د ښي طرف رقم سره یوځای کوو. ښه فکر وکړئ. نو یویز رقم د 140 چې 9 دی، د 690 عدد د 0 سره چې یویز رقم یې دی یوځای کوو. 9 د 0 سره جمع کوو کېږي خپله 9. او همدارنګه لسیز رقم د 140 4 دی، د 690 عدد چې لسیز رقم 9 دی یوځای کوو. یعنې 4 جمع 9 مساوي کېږي 13. نو موږ 13 دلته د جواب په توګه نشو لیکلی، نو موږ 3 دلته لیکو او 1 د حاصل په توګه په دغه ځای کې لیکو. بیا ورپسې 1 د دې یوه سره یوځای کېږي 2. بیا دا 2 موږ اخلو د دې شپږو سره یوځای کوو کېږي 8. نو موږ په ډېر اسانه توګه وکولی شول چې د 140 عدد د 690 عدد سره یوځای کړو او د جمع حاصل یې لاسته راوړو چې 828 دی. همدارنګه 5م مثال، دا مثال هم د 4م مثال په شان په ډېر اسانه توګه حلولی شو. نو کله چې 145 عدد د 652 عدد سره یوځای کوو، لومړی یویز رقم د یو عدد د یویز رقم د بل عدد سره، همداسې لسیز رقم د یو عدد د لسیز رقم د بل عدد سره یوځای کوو. نو کله چې 5 د 2 سره یوځای شي
مساوي کېږي د اووه سره. همداسې لاسیز رقم د یو عدد لاسیز رقم د بل عدد سره یو ځای کوو. 4 د 5 سره یو ځای کوو کېږي 9 او 1 چې سریزي رقم کې دی د 6 سره چې د بل عدد په سریزي رقم کې دی یو ځای کوو مساوي کېږي 9. نو کله چې موږ 1/5 عدد د 6 عدد سره یو ځای کړه د جمع حاصل لاسته راغی چې 990 دی. هیله لرم چې زده کړی مو وي. اوس راځو د جمع د عملیې خاصیتونو ته. د جمع عملیه 3 خاصیته لري. لومړی اتحادي خاصیت، دویم تبدیلي خاصیت او دریم هم عینیت یا خنثی عنصر خاصیت. لومړی اتحادي خاصیت دی. اتحادي خاصیت د جمع کوم خاصیت ویل کېږي؟ کله چې موږ ته 3 عدد راکټ شوي وي، مثلا A، B او C ده، په دې کې موږ اختیار لرو چې لومړی A او B سره جمع کو، بیا د C سره جمع کو، او یا هم کولی شو چې لومړی B او C جمع کو، بیا د A سره یو ځای کو. په دواړو حالتونو کې د موږ جواب یو دی، یعنی هیڅ فرق نه کوي. د مثال په توګه 3 عدد دي، یو 8 دی، بل 3 دی، همدارنګه بل 2 دی. نو موږ په دې کې خپل اختیار لرو چې لومړی 8 د 3 سره یو ځای کړو کېږي 11، بیا 11 د 2 سره یو ځای کړو کېږي 13. همدارنګه داسې هم کولی شو چې لومړی 3 د 2 سره یو ځای کړو کېږي 15، بیا د 8 سره یو ځای کړو چې مساوي کېږي د 13. نو د موږ جواب په دواړو حالتونو کې یو شی لاسته راغی. نو وایي چې اتحادي خاصیت د جمع په عملیه کې صدق کوي. همدارنګه د جمع د عملیې بل خاصیت تبدیلي خاصیت دی. یعنې کله چې موږ وغواړو 2 عدد جمع کوو، مثلا یو عدد A اوسي بل عدد B اوسي، نو موږ کولی شو چې ووایو کله چې موږ A جمع B د جمع حاصل سره وړو، او یا هم که چیرې د دوی ځای بدل کو، یعنی A د B ځای ته بوځو او B د A ځای ته بوځو، بیا هم د جمع حاصل د موږ فرق نه کوي. مثال په توګه کله چې 6 د 9 سره یو ځای شي مساوي کېږي 13. په دې ځای کې 6 اول راغلی او 9 دویم راغلی. او که چیرې موږ وغواړو د دې ځای بدل کړو، یعنی 9 د 6 ځای ته بوځو، 6 د 9 ځای ته بوځو، بیا هم د موږ د جمع حاصل چې 13 ته هیڅ تغیر نه کوي. نو ویلی شو چې تبدیلي خاصیت هم د جمع په عملیه کې صدق کوي. همدارنګه د جمع د عملیې بل خاصیت د عنصر عینیت څخه عبارت دی. د عینیت عنصر کوم عنصر ته ویل کېږي؟ یعنی هر هغه عدد چې د دې عنصر سره یو ځای شي او بیرته خپل عدد شي، هغه ته موږ د عینیت عنصر وایو. چې د جمع په عملیه کې د عینیت عنصر 0 دی. مثلا که یو عدد اوسي او 0 چې د جمع په عملیه کې د عینیت عنصر دی، نو ورسره یو ځای شي مساوي کېږي د خپل عدد سره. مثال په توګه کله چې 0 د 3 د عدد سره یو ځای شي مساوي کېږي د 3 سره. یعنی هر هغه عدد چې د 0 سره یو ځای شي بیرته خپل عدد کېږي. دا د جمع په عملیه کې د عینیت عنصر په نوم یادېږي. همدارنګه معکوس عنصر خاصیت کوم خاصیت دی؟ نظر د جمع عملیې ته د هر عدد معکوس عنصر د هماغه عدد مختلف العلامه عدد څخه عبارت دی. یعنې که چیرې د موږ یو عدد 15 وي، نو د دې عدد معکوس عنصر -15 دی. یعنی
فقط علامې کې فرق راځي. که چیرې د دې علامه مثبت وي، مثلا د 5 علامه مثبت ده، نو د دې معکوس د عدد باید علامه منفي وسی، چې خپل هماغه 5 دي خو علامې کې فرق راغلی چې منفي ده. همدارنګه د 2 د جمع معکوس منفي 2 دی. همداسې مثلا د 6 د عدد معکوس منفي 6 دی. همدارنګه د منفي 7 د عدد د جمع معکوس مثبت 7 دی. یعنی فقط د دوی په علامه کې فرق راځي. د جمع د عملي میزان د دې لپاره چې موږ مطمئن اوسو چې کوم مثال موږ حل کړی دی هغه صحیح دی که غلط، د میزان څخه کار اخلو. چې دا میزان موږ کولی شو په 2 طریقو سره ترسره کړو. لومړۍ طریقه یې د جمع د عملي میزان په جمع سره دی، چې په دې طریقه کې موږ د جمع د اجزاو ځایونه بدلو. مثال په توګه د 2840 عدد دی، کله چې 3200 په عدد سره یو ځای کېږي 11120 لاسته راځي. نو دې لپاره چې مطمئن اوسو چې آیا دا سوال د مو صحیح دی که غلط، میزان ووایو. لکه څنګه چې مو ویلي چې په دې طریقه کې د جمع د عملي اجزاوې یو بل سره بدلوو، یعنی 2840 عدد لاندې راولو او د 3200 عدد پورته بیایو، ورپسې جمع کوو. ښه دقت وکړئ، کله چې 6 د 4 یو ځای شي کېږي 10، یو حاصل بیا یو د 5 یو ځای کېږي 6 یو ځای کېږي 12، بیا هم 2 لیکو او یو حاصل په توګه لیکو، بیا یو د 2 یو ځای کوو کېږي 3، یو د 8 یو ځای کېږي 11. نو 11 څخه یو لیکو او یو د حاصل په توګه لیکو، بیا هم یو د 3 یو ځای کوو کېږي 4 د 9 یو ځای کوو کېږي 11. نو موږ بیا هم هماغه د جمع حاصل سره راوړه چې په مثال کې و، یعنی 11 او 20. نو موږ ویلی شو چې کوم مثال چې موږ حل کړی دی هغه صحیح دی. دویمه طریقه د میزان هغه د جمع عملي میزان په تفریق سره دی، یعنی موږ د تفریق د عملي څخه کار اخلو. مثال په توګه د 2840 عدد دی، کله چې د 3200 په عدد سره یو ځای کېږي د جمع حاصل 11120 لاسته راځي. د دې لپاره چې مطمئن اوسو آیا دا سوال د موږ صحیح دی که غلط، د تفریق د عملي څخه کار اخلو. د تفریق په عملي کې موږ داسې کوو چې لومړی د جمع حاصل د مفروق په توګه لیکو او د جمع د عملي د اجزاو څخه یو جزء د مفروق په توګه لیکو. بیا ورپسې د مفروق منحو څخه مفروق کموو، او که چیرې د جمع د عملي یو جزء لاسته راغی نو موږ ویلی شو چې د موږ سوال صحیح دی. دلته تاسو وګورئ د مفروق منحو څخه موږ مفروق کموو. نو دا عملیه داسې ترسره کوو چې یویز رقم د مفروق منحو څخه یویز رقم د مفروق کموو. همداسې بیا لسیز رقم د مفروق د لسیز رقم د مفروق منحو څخه کموو. بیا همداسې په ترتیب سره د سلیز رقم د مفروق منحو څخه کموو. دلته تاسو وګورئ د 0 نه 6 نه ځي، نو یو قرض د 2 څخه ورکوو کېږي 10، 10 نه 6 لاړ شي 4. همداسې دلته یو پاتې شي، بیا د یو څخه قرض ورکوو کېږي 11، 11 نه 5 راشي 6. دلته هم 0 پاتې دی، نو د دې یو څخه قرض ورکوو کېږي 10، 10 نه 2 لاړ شي 8. دلته چې 10 پاتې دي، نو 10 نه 3 لاړ شي پاتې کېږي 9. نو د جمع د عملي د اجزاو څخه یو جزء موږ لاسته راوړه چې 2840 دی. نو وایو چې کوم مثال چې موږ حل کړی دی هغه صحیح دی. مننه.